السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا زما د یار او د خوږ دوست د مولانا ریحان صاحب او د هغه د ورور عدنان صاحب نن د واده پروګرام و. ریحان ته چونکې کال ډېر زیات لیټ وکړو، خو بیا هم هغې معذرت وکړو چې یار خفه نه شي، زمان بلکل هېر شوی وي. خو ما ورته وویل چې هېڅ خبره نه ده، د خدمت دپاره به درشو، د خدمت دپاره رالم او د مجموع ډیوټي مې سمبال کړله. دا د خال دیګمار دی، نوم یې تقریبا نعمت دی. ډېر ورځ پخلی کوي، ډېر اعلی پخلی کوي او واقعي تر اخره پورې ښه خدمت وکړو. پخپله دیګونو ته ناست او چاول به یې ورکوله. اوس په پچو کې چې کومه دی چاول واچوله او دا په دیګونو ته ور اچوي. بلکل زرده ښکلې تیاره شوې، زبردسته او اعلی پخلی یې کړی، ښایسته پخلی یې کړی. او دا مولانا ریحان صاحب تاسو په نظر باندې راځي، زما خوا ته ولاړ دی. د واده سپیشل مبارکي وایو، ځکه چې په هغه ټایم کې د واده مبارکي مې ورکړه. د هغې ورور عدنان اوس هم په کورسۍ ناست دی، وریجې تیارې شوې، بلکل په اخري ډګرو باندې دي. اوس چې ښایسته وریجې ور اچولې او وریجې دغه تیارې شوې، دا زردره چې بلکل تیاره شوې ده او ډېر زبردست او اعلی راغله ده، ډېر خوند او مزه کوي. تاسو ونه خوړه خو موږ خوړل ده، ډېره مزېداره ده. او د هغې نه پس چې کومه دی بیا د مجموع ډیوټي شروع کېږي. دې نه اخوا د خیره څخه خلک هغه به ناست انتظار به کوي، ماشومان دا دي ناست دي او بلکل په انتظار دي چې څه ټایم به چاول راځي او هغه به موږ خورو. بس موږ دیو راکوز کړو، کورسۍ مو ریډي کړې، هر څه مو تیار کړه، مجموعې مو تیارې کړې، اوس هم پیسونه او بوټي او زبردسته غوښه کېښوده. د هغې نه پس چې کومه دی تیاري شروع شوه. دا د ریحان صاحب اخري کمیس.